ذوالجلال بیان فرمائی وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. تاسو ته چې دا څه مصیبتونه دررسي، دا څه ګناهونه چې تاسو ته دررسي، فبما کسبت ایدیکم، نو دا ستاسو د خپلو لاسونو د وجې. هو یعفو عن کثیر، الله رب ذوالجلال بیان فرمایي چې عفو کوي د ډیرو ګناهونو د وجې. یعنی د ګناه د وجې انسان ته مصیبت، انسان باندې عذاب راتلی شي، بیا الله رب ذوالجلال په هر ګناه سره موت رانیسم نه. ګینه منګه خو ډیر ګناهونه کوو، خو الله رب ذوالجلال ډیر ګناهونه موت ته معاف کوي. ويعفو عن كثير، ډیر ګناهونه الله رب ذوالجلال معاف کوي. امام غزالی رحمه الله بیان فرمای وای کو چره د هر ګناه په بدله کې په موږ باندې عذاب راتو، او د هر ګناه سره یو یو خخت لره کېدل لازم ده. د موږ د ګناه د وجې نو په مخ د ځمکه به زمونږ کورونه نه ورسه به ختم شي، دومره موږ ګناهونه کوو. خو الله رب ذوالجلال رحیم ذات دی، ډیر ګناهونه موږ ته معاف کوي. خو چې زمونږ ګناهونه د حد نه تجاوز وکړي او یو ګناه موږ ډیره زیاته وکړو، نو بیا موږ الله رب ذوالجلال په هغې باندې راونیسي. یعنی اکثر منګه ګناهونه کوو، خو د هغې په وجه موږ باندې عذاب نه راځي. الله رب ذوالجلال په یو ځل دوه ځله باندې انسان نه رانیسي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په دور کې یو غل ونیول شو، او د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه عدالت ترا وستل شو. نو اسلامی نظام کې دا دی چې کله غل ونیول شي نو د دنه به لاس کټ کیږي. یو څیز دومره د پیسو چې 10 درهم ته د هغې قیمت رسی، او دومره څیز د غلا کړی دی، پټ کړی دی، او دا اسلامی حکومت وي، نو د دې غل نه به لاس په دې منګل کې کټ کیږي. دا د شریعت مسله ده، د شریعت فیصله ده چې د غل نه به لاس کټ کیږي. د غلا ولې کوله؟ یعنی د د لاس دومره قیمتي دی، دومره چې کو دل د لاس چا کټ کو نو د 2 لاسو یو دیت دی، نو د یو لاس نیم دیت. نیم دیت څومره دی؟ د انسان چې څومره وی دیت دی 100 اوخان، نو 50 اوخان د دې لاس دیت دی. دا به ته حواله کیږي، خو د خپل لاس خیال ونه ساتو، د الله د حکم موافق اونه چلو، نو د لاس دومره ذلیل شو چې د 10 درهم سیز د پټ کو، نو په هغې کې به د دنه د لاس کټ کیږي د منګل سره. عمر رضی الله تعالی عنہ فیصله وکړه چې لاس ته د دې الک نه کټ کړی شي. په دې کې مور راغله، وی امیر المؤمنین زما دا زوی ځوان الک ته پیښ شوی نه دی،
او د په اول ځل باندې غلا کړې ده او دا غلا ورته اوس ماف کې کو بیا یو کړه خیر دی بیا به لاس کټ کې مورې دا جړاګانې کې زما د ازوی معاف کې او دو په اول ځل باندې غلا کړې ده امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل ته دروغ وې چې زما دې زوی په اول ځل باندې غلا کړې ده په اول ځل باندې غلا نه ده کړې ځکه الله رب ذوالجلال په اول ځل باندې په ګناه باندې انسان نه رانیسي دا اول ځل نه دی دا غلا بار بار کړي د ځکه الله رب ذوالجلال او شرم بیا چې معلومات شو واقعي وا چې هغه کس پوخ غل اوخته نو په اول ځل په ګناه باندې الله رب ذوالجلال څوک نه رانیسي او چې دا ګناه کله د حد نه زیات شي او د حد نه تجاوز کی نو الله رب ذوالجلال په بیا مسلمان ته لګ تنبیه ورکی او دغه ګناه په مت کې او دغه ګناه په سبب سره په دې انسان باندې سم مصیبت نازل کی نو انسان باندې چې مصیبت راځي دا د ګناه د وجه راځي مسلمان باندې بیا مسلمان باندې چې کله دا مصیبت راغی دا الله د طرفه مصیبت راغی اوس دا مصیبت په دې مسلمان باندې راغی د پاره دا مصیبت خدي او که خنه دی آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی چې مسلمان ته کم مصیبت چې رسی او کم تکلیف چې رسی پدې باندې ولا الله رب ذوالجلال نیکی ورکړي نو مصیبت د الله د طرفه راځي په مسلمان باندې راځي بیا د مسلمان ته په نیکی ملاويږي تر دې پورې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې د مسلمان ته دا غنه ده پخپه کې غنه لاړه پلاس کې غنه لاړه دغه غنه اوس د دې بس تکلیف خو په دې ورله الله رب ذوالجلال اجر ورکړي نو په ګناه باندې په انسان باندې مصیبت راتلی شي او په ګناه باندې دا انسان دا مسلمان الله رب ذوالجلال په امتحان راولي او حضراتو ستا ذهن لبدا سوال راشي چې دا ګناهونه د مسلمان نه کافر ډیر کوي یهودیان نصارا کافران د مسلمان نه زیات ګناهونه کوي بیا په دغه کافرانو باندې عذابونه ناراضي او په موت باندې عذابونه راځي چې موږ مسلمانان یو نو کو زمونږ ګناه ارسمر لوی شي نو د کافرانو د کفر خو برابر نه ده حضراتو بیا په موت باندې عذاب راځي او په کافرو باندې چې هغوی د الله د وجود نه باز انکار کوي څوک ور سره شریک جوړي څوک د پاک پیغمبر د پیغمبرۍ نه انکار کوي په هغوی باندې خو عذاب نه راځي نو په دنیا کې عذاب راتل دا د مسلمان د پاره د ګناه د ختمېدلو ذریعہ جوړیږي چې الله رب ذوالجلال ورله دا ګناه په ختمه کی او د کافر د پاره الله رب ذوالجلال دا ګناهونه نورم زیاتې چې په جهنم کې د اشد عذاب ورسیږي نو کو په کافر باندې عذاب را نغی نو ته دا مو وایا چې جوړ زمانہ هغه خدي نه دا کافر د الله دشمن دی
او الله رب ذوالجلال ورله د پدی ګناه سره عذاب نورم زیاتوي دا ګناه ورله نه ختمي او د مسلمان ګناه الله رب ذوالجلال ختم. نو ځکه په مسلمان باندې به عذاب راځي د ګناه د وجه چې په دې ګناه باندې دې ستومان شي توبه وباسي د الله طرف ته رجوع وکړي. حضراتو د ګناه د وجه عذاب راځي خو زما ستا نظریه بل طرف ته ده. منګه دا وایو نه دا خو د ګناه د وجه عذاب نه دی راغلی